نو چې کله دا انسانان د قبرونو نه پاسي مختلف حالتونه به مختلف صورتونو کې دا مړي دا به د دې قبرونو نه پاسي. زما محترمو بعضې مړي به داسي چې کله هغه د قبرونو نه راپاسي او به ګوري یو بدصورته بد شکله انسان به سر ته ولاړي اب ورته وایي هل تعرفوني ودې پیژندم دا به ورته وایي دومره مې وپیژندي چې د بدصورتۍ در باندې ختمه ده او ډېره مرداره بدبو ده نه روانه ده ما باندې خپل تکلیف کم و چې تا په کتلو سره هغه تکلیف یو په ډبل شو ته یې څوک دا ورته وایي زه ستا بد اعمال یم زه ستا بد اعمال یم زه خواهشات یم زه ستا هغه منشاهي زندګي ما په دنیا کې دا به دې ته نه کتل چې الله خفه کېږي د الله رسول خفه کېږي خپلې خېټې ته به دې کتل خپل نفس ته به دې کتل خپلې ښځې او بچو ته به دې کتل رشته دار ته به دې کتل الله ته به دې نه کتل. مثلا کور ته به میلمانه را روان دي دلته به د مونځ وخت دي دا به یاره میلمانه را روان دي هلکه مونځ له راځه یاره اوس میلمه به راشي بیا به وګوره دا په کور کې نشته او زه به جومات ته جمعې له تلم نو میلمه به خفه شي نو خیر دی چې الله خفه شي خیر دی الله خفه شي خیر دی. تا ته شریعت وی پرده وکړه نو دا زنانه پرده نه کوي ولې و یاره خفه به شي لیکن ده ته پته ده چې په دې بې پردګۍ سره الله خفه کي او چې کله الله خفه شي نو بیا به په کور کې سم کارونه وران شي کله الله خفه شي روان کارونه به دې ودرېږي کله الله خفه شي بس کور کې به پریشانی وي کور کې به بې برکتۍ وي کور کې به نافرمانی وي وجه څه ده الله خفه شو. الله کله خفه کیږي چې کله د الله یو حکم ماج. رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه دارالعلوم دیوبند ته یو جلسې د پاره لاړو سالانه بیان د پاره. زما محترمو چې کله بیان وکړو دعا وکړه فورا د دعا نه بعد اذان وشو د مونځ د پاره چې کله اذان وشو نو زما محترمو خلق لګې دي د مانځه د پاره تیاری کوي. رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه تیاری کړی دی خو چې کله د سټیج نه راکوشو د مانځه د پاره دلته اوس دا خلق دي او سب در سب ولاړ دي اورورا لاسونه میلاوي څوک لاسونه ښکلوي او غاړې دي او ملاقاتونه دي هر سړی کوشش کوي غټ غټ بزرګانو سره مثلا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب حفظه الله اوس دلته راشي نو تاسو ټول به کوشش کوئ هغه سره لاس دغه شاندا نورې هستې نو د برکت دپاره هر سړی خواهش کوي چې هغې سره مصافحه وکړي داسې ده که نه ده. زما محترمو رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه د سټیج نه راکوزیږي او دا ګڼه ګوڼه ده نو دې سره لاسونه ملاولو کې دومره ټیم تیر شو چې هلته مسجد امام وی الله اکبر او زما عزتمندو چې حضرت د دې ګڼې ګوڼې نه راوتو جومات ته را رسېدو نو د حضرت نه یو رکعت شوی خو به هر حال حضرت مونځ وکړو چې کله د مونځ نه فارغه شو ښې وژړل خفه ناست دی زمون خو دنیایي تاوان وشي څومره خفه اوف 1000 روپۍ نقصان شوی اوه دا چلو شو اوه دکان راسسېدلی دی د 1500 روپو نقصان او تاوان شوی. او بھائی حدیث کې محمد رسول الله فرمایي چانه یو مونځ قضا شو څو مونځونه څو 2 3 4 5 نه یو مونځ وی د هغه دومره غټ نقصان وشو چې د هغه مال حال جان اهل و عیال د کور خلق هر څه په سین باندې لو شو او دا ځان له تنې تنها پاتې شو. لکه فلسطین کې یو ماشوم پلار هم وجلی شوی مور هم وجلی شوی رونه خویندې خاندان اک یو ماشوم پاتې دا به څه کوي دا غریب هسې سوچ وکړئ که ستا نه کور شته نه دی دکان شته نه دی ښځه شته نه بچي شته نه پلار شته نه مور شته نه رونه شته نه خاندان شته دا څومره زما عزتمندو انسان ته دک او تکلیف ورپللی کېږي څومره لوی نقصان همدغه شان یو مونځ قضا کېدو سره د دې انسان دومره تاوان وشي خو دا په ځان نه پوهېږي دا چې کله دا نقلي سترګې پټې شي حقیقي سترګې کولاوي شي بیا به تاسو ته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. نو رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه داسې پریشانه ناست ښې وجړل او څه وایي وایي 23 سال بعد څومره 30 کاله بعد ما نه تکبیر اولا فوت شو کنه 23 سال بعد
مانا نن تکبیر اولا فوج شو کنا مانا نن تکبیر اولا فوج شو او اغم بیانم کړو او دسمو موز د پاره جمعه تر روانو د الله د بندگانو د وجنا هغه پلاره کې لیټ شو زما عزت مندو قصدن خدا سي نو کړی وې 23 سال بعد مانا تکبیر اولا فوج شو پدې څومره خفګانو څومره جړه وکړه په یو مسواک پاتې کېدو سره حضراتو بجړل مانا په اودس کې مسواک پاتې شو نن څومره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې چاړې راخلې کیږي زما عزت مندو پروا نشته نن څومره مونږ او تاسو کې کمزورې نه بی دینیانی څومره زما عزت مندو جاهلیت ورسته ورځ زیاتی